امی بس دعا کوي چې څه غوښنه موقع ملاوي شي ځکه چې نن زه د ابا سره د خپل واده خبره کوم څه چې زه به د عمر نه علاوه بل چا سره واده نه کوم. ما ته ستا په واده هیڅ اعتراض نشته بچې. ته هوښیاره جینۍ تا به سمه فیصله کړې وي. سوري ړوند څه کاری درته نه ګوره سوري خو مې وې کنه دا ټچ بټن غونته سترګې چې د غړولو روان وې کنه نو د سوري ویلو جت بنه راتلو هغه وړي ټچ بټن چې هغه زما سترګې خوږې دی شولې څومره به خو چې د ونیم غزه جبه دې کټ شي و سدي وې ته بیا وایا ستا د تر مسله ډیره په خوانه د پای کې زیس نشم کولی دا ضرور کولی شم چې لاړ شم وته هم ستا در وېرې سره واده کوم پلیز خدای د پاره داسې خو چې بالکل نه کی سماهر بیا ز سوکم وایا په خپل خبره نشه کولی ما ملاوي دوته نه پرې دی تر دې چې مور پلار د ور سره په خبر راضي نه دي تاسو خو هیڅ نه کیږي چې اوس د 15 کالو ماشوم نیم چې دا فیصله به بچو په خله اومني ٹھیک ده چې ته هم دا غواړې نو زه به مشر له سره خبره وکړم بس زما بچي ما صفا کو پټه په لګوم سبا پورې به ټیک شي او مې ډېر درد کوي کنه دا والا دردونو لپاره خوره نه زه پته ده زما ټابلیټ سره نه لګي اسه خو چې زه غټه شوم ما ته ماشومه موایا نو ولې د ماشومانو په شان شور کوي او نو درد صرف ماشومانو ته کیږي غټو ته نه کیږي زه وګورې کنه څومره غټ زخم د زمانو خو کتل کیږي زما بچي وړو کې غونته زخم دی تاسو په پون یا رولې ما تا ته چاوي چې په خپل سبزی کټ کوا دا د زرینې کار دی اغه وکړو او نو ما سوچ کولو چې تاسو به تر کمې د زرینې د لاس روټې خوري مالم د ګول پکار دی کنه او بیا زرینه څومره خیرونه ده پته نشته چې خپل لاسونه به وینځي کنه شپا ډېر خبرې مکوا ز شاباس نو مېر بھائی شپا زویم شاباش وای چې ما ته ماشومه موایا ته ټیکې نو مېر بھائی لاس مې دړ کړی ز شابا آرام وکا سمجه عمر ته لګي چې دا غدا خور نه چالش کیږي هغه د څه پته چې هغه زما لپاره دومره اهم دی نو دا هغه سره تړلې هر رشته به ما لپاره څومره اهم وي. هلو عمر شفا څنګه ده تاسو مکوا سبزی کټ کولا نو ځان له لاس خوب کو هغه په پون دومره جوړل چې ما ایم سوري ما تاسو نه ویلی شو او ګاډ اوس څنګه داغه او ټیک تا سو دومره زخم نو ها نو تا د مشر تر باره کې خبره کوله خبره نیمګړې پاتې و بس ما خدا غوي چې ابا ډیر ضدي دی کله خو په داسې شي څه شروع کې چې مون حیران شي چې په دې کې د اعتراض خبره ده خطه پریدا دا وایي چې مور ته سویم چې د بابا سره وکړه ملاويږي کوین اوس په درشم نه اوس نه سبا ویکند دی تا ډینر مونږ سره وکړه څنګه چې مور لبم لګ ټایم ملاو شي تیاری کولولا تیاری دا څه خاص تیاری کوي تاسو ګورا خوږ زنی کور ته پوډم به ځل را روان نسنه تیاریان خو بکې کنا خنو ټیک دا خو پلیز ډینر نه لنچ کې دی زه چې په د شپې یوازې نشم پرې خو دی ها نو اس مسله ده لنچ بشي ها زه به درته ایڈریس اس ام اس کوم ټیک ده زه ټیک ده دوستو خبرې کوو د الله پامان الله پامان جی انکل د مور پلار د مرګ نه پس چې تر اوسه مې سم کړی دي نو په خپله مې کړي دي ماشاءالله ښه خبره ده ښځه دا خبرې خو پکېږي زما په خیال روټۍ به وخورو څنګه عمره بچي ولې نه انټي چې څنګه تاسو ته ښه ښکاري سماهر بچي لاړه شه رشیدي ته وایي چې روټۍ راواخلي جی مورې اسی عمر بھائی تاسو خو دومره کمې خبرې کوئ زما په خو سمې ډېرې خبرې کوي نو ښه خبره ده که نه داسې به دواړه یو بل بیلنس کړي رملا لاړه شه کچن کې مدد وکړه د سماهر بچی را دې په خبرو خفه نه شي دا ډېرې زیاتې خبرې کوي ونه نه انټي دا خو ماته زما د خور شفا غونته ښکاري بچی که هغه شفا دې ځان سره راوستې وه نو مې لو شوې به ورسره نه انټي داسې بس څنګه یاپي اوس پرې دننه ناسته وي او اوس ورته دلته نه ګورئ پرېږده چې هغوی څه وایي چې تاسو لږ ارام وکړئ او
زه دلته په پټه د نورو خبرې اورېدل بده خبره ده. تاسو غم ولې کوئ؟ بابا د عمر بھائی نه ډېر متاثره شو. رښتیا نو نور څه هم نه کتل. بابا څومره متاثره ہوتے اسې عمر بھائی کې څه خاص خبره خو شته چې چا سره کینی نو په زړه کې ځای جوړ کړي. څه یو خبره خو کوي د ده کشر ورور شته؟ نه هغه همدغه یو پیس دی چې خدای ماله جوړ کړی دی. راځه چې ځو. ګوره سمایر خبره داره چې زما او ستا د بابا عمر ډیر خوښ شو. هوښیار تمیزداره لک دی. ستا بابا ډیر مطمئنه دی. خو څه مشر ورور سره به هغه خبره بیا هم نه کوي. ویلې چې هغوی په خپله خبره وکړه نو سلا به ورکړم خو زه په خپله ورسره خبره نه کوم. ټیک ده که بابا خبره نه کوي نو بیا به زه په خپله وکړم. ولې خپل ځان له مشکلات جوړې زویه؟ په هیر هم دا غلطیونه کې زما خیال دی چې سلیما پادې په خپله دا خبره وکړي د لالا سره. دا به مناسب وي. ابا خو د هغې اوري که نه؟ بابا زما دپاره خبره ونه نشي کولی ولې زه یې سکه اولاد نه یم. داسې خبرې مه کوه بچې. نو بیا څنګه خبرې وکړم مورې؟ ته خبر خو یې بچې چې تره تا سره څومره مینه کوي. بس لږ د الټه مزاج انسان دی. ما ول غوښتل چې ستا بابا د خپل مشر ورور سره په خپله خبره وکړي خو اوس زما خیال دی چې زه طارق د دې معاملې نه لرې وساتم نو بهتره وي. تا ته خو پته ده که نه چې ستا بابا د خپل مشر ورور څومره احترام کوي. ګوره سمایر بچې که ترې د پردي خاندان خبره اوچته که نو هغه به ومني او را به شي. زما خیال دی زه سلیمیه پا سره په خپله خبره کوم. هغې ته فون کوم. څه خبره ده؟ داسې ولې ولاړئ؟ ما تاسو سره څه خبره کول غوښتل. وایه څه خبره ده؟ هغه د سمایر د واده باره کې مې خبره کوله. د سمایر د واده باره کې څه خبره؟ د زامنو خو خیر دی که نه؟ کله پورې چې هغوی په خپلو خپو ونه درېږي ګټل شروع نه کړي نو د هغوی د واده باره کې سوچ نه شو کولی. خو د لوڼو غوزر کول پکار دي که نه؟ سمایر زموږ ذمهواري ده. د هغې واده باره کې به موږ سوچ کوو که نه؟ واقعي د جنکو باره کې زر سوچ پکار دی خو چې کله پورې رضي په خپلو خپو نی ولاړ د سمایر باره کې د فکر هېڅ فایده نشته دی او نه د پریشانۍ ضرورت دی. کله چې رضي دسته قابل شي وبکړو دواړو واده. سمایر او رضي دا څه وایې تاسو؟ دا فیصله ما د هغوی دواړو په وړوکوالي کړې وه. سمایر زموږ د کور بچی ده. هغه چې بل ځای واده شي ما ته دا قبوله نه ده. که د هغې واده کېږي نو رضي سره به کېږي. څه وشو؟ ته پریشانه شوې؟ نه پریشانه خو نه یم. اصل کې مخکې تاسو ما سره ذکر نه کړی نو ځکه حیرانه شان شوم. ښه ما وې که د دې رشتې د اورېدل نو پریشانه شوې ولې زما فیصله خوښه نه شوه ستا؟ نه نه داسې خو څه خبره نه ده. تاسو چې فیصله کړې ده نو ټیک به مو کړې وي. ما خو بس دا ویل غوښتل چې ښه به وه که چېرې تاسو د بچو نه تپوس کړی وي. زه تپوس وکړم د بچو نه؟ څه تپوس وکړم؟ ګورې جي دا زما او ستاسو دور نه دی چې کله به مور پلار فیصله وکړه او بچو ته به ووي نو بچو به د هغې په فیصله باندې سر ښکته کړو. اوس دا نوی دور دی. د نن سبا بچي د مور پلار خبره هم نه برداشت کوي د خپل واده په معاملو کې بلکې د واده خبره خپله ذاتي معامله ګڼي. سلیمه بیگم یوې خبرې باندې تم ځان پوه کا او د خپل اولاد هم پوه کا
چې د خپل جنات د خپل مرضی دا لفظ وباسي. کله پورې چې زه ژوندی یم د دوی د زندګۍ هره فیصله به زه کوم او که مړ شم نو دوی ته اختیار دی چې څه یې زړه غواړي کوي دی. څه زما او د سماهر ابا داسې سوچ څنګه وکړو؟ دلته زموږ په زړه باندې څه تېرېږي او ته خاندې. ما خاندم نه، نو څه وکړم؟ ماشاءالله ډېره موده پس صحیح، خو زموږ ابا یو ځل بیا داسې خبره وکړه چې موږ ټولې په اجتماعي طور باندې پریشانه کړو. وروره منې به ته زموږ ابا ډېر ټیلنټډ دی. هسې مورې هسې زه دا سوچ کوم چې په کومه خبره زما د رور خوله وازه پاتې شوه نو دا خبره که سما یې واوري نو د هغې به څه ریاکشن وي؟ د دې پریشانۍ د لاسه خو ما بېګا ټوله شپه خوب نه دی کړی. سمایر خو به قیامت جوړ کړي. بالکل ټیک به کوي، همداسې کول وله پکار دي. د وړوکوالي نه تر اوسه پورې به موږ ته دا ویلي دي چې سمایر مو خور ده او اوس وایي چې زما واده د سماهر سره وشي. دا څنګه کیدی شي؟ ای وروره چې ته څوک یې، څه دې مرضي کېږي به هغه چې څه ابا غواړي. که هغې دا فیصله وکړه چې ستا واده به سمایر سره کېږي نو کېږي به. زموږ د خاندان تاریخ ګواه دی چې ته خپله پوزه راکاږه، ځان د چت نه ځوړند کا. کېږي به هغه چې څه لودي صاحب غواړي. واه 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 واه. تسلي ولا نشي ورکولی که نه نو لږ ساعت له چپ شه. ته کیسه غلطه نه ده ویلې. اوس تاسو دې ته وګورئ، ابا همیشه غوښتل چې زه د بینک جاین کړم. زه لاړم خو زما شوق څه سره و؟ فاین آرټ سره. د سره یې بالکل داسې وکړل، په زور یې کیډټ کالج ته ولېږو. نو یې کړه که نه خپله مرضي پرېښودو کیډټ کالج. څه پیدا د داسې مرضۍ کولو؟ د ابا د ناراضګۍ توره وخت د ده په سر را ځوړند دی. په کار خو دا و چې کیډټ کالج پرېښودو نه پس ایکټینګ طرف ته تللی وې. بالکل ټیک وایي تاسو. هغه څه متل وایي تاسو؟ خوړلي څکلي سنه او ګلاس مات شو 12 انې. واه شاباش مورې شاباش. یار خپل ګلاس به بیا مات کړي پلیز. فلحال مې دې سوچ ته پرېږده. ابا چې کوم د بم ګزار په ما باندې کړی دی د هغې به څه کوم؟ مورې زما دا خبره واورئ چې مرګ قبلول شم خو سمایر سره واده نه شم کولی. تاسو ته ډېره ښه پته ده چې زما د صبیحه ترولور سبین خوښه ده. ستا سبین خوښه ده او د سماهر عمر خوښ او زمونږ د ابا صرف خپل ځان خوښ دی. مورې د کومو خلکو چې ځان خوښ وي هغه د نورو باره کې د فیصلې په وخت کې سوچ نه کوي. زما خو دماغ بیخي کار نه کوي. څه به کېږي؟ مال یو ښه پراټه جوړه کړه چې زما خېټه ډکه شي او زما دماغ کار شروع کړي. بیا به زه سوچ کوم چې د دې مسلې څه حل راوباسو. فکر ناټ وروره. زه خو حیرانه په دې خبره یم چې که د لالا په زړه کې داسې څه خیال او نو هغوی د دې خیال اظهار مخکې ولې نو کړی؟ اوس ولې کوي کله چې موږ د همیر او د سمایر د واده باره کې سوچ کوو لګیا یو؟ تا ته خو پته ده هغه د همیشه نه داسې دی. په زړه کې څه دي څوک هم ترې خبر نه وي. लड़कियों को लव मैरिज करने की इजाजत है और मेरा दूसरा सवाल ये है कि जो लड़की دا وایي چې د دې پریشانۍ نه به څنګه ځان خلاص کړو؟ زما خو به بیخي دماغ کار نه کوي. طارق چې راشي نو هغه سره به خبره کوم شاید چې هغه څه حل راوباسي. ښه چې طارق سره څه خبر وکړي که نه نو ما ته ضرور ووایه. ښه ضرور. ښه د الله په امان. اما نیرو خو پیژنې که نه رو مې وسوځو ښه په ارام سکون شپېلۍ غږوله. ته به سم نشي چې کله خبره کوې نو الټه به یې کوې. یاره دی کې الټه څه دي؟ صحیح خو وایم نیرو ښار ته اور ورته کو زمونږ ابا حضور د کور سکون ته اور ورته کو په ارام ټي وي ته ناسته شو ګوري او خبرې د ټاک شو ټاپک څه دی؟ ګوره فضول خبرې مه کوه. تا سوچ وکړه چې دا مسله به څنګه حل شي. د رضي 2 ځله فون راغلی دی. څه دپاره؟ همدا یې وی چې مرګ خو مې قبول دی خو سمایر سره به واده ونه کړم. لیونی دی بالکل. دومره ښه مشوره مې ورکړې وه چې سبین بوزه او تخته د دې ځای نه به باڼه سوي نه به شپېلۍ غږېږي. سمپل. تا سره خو خبره فضول ده. کله خو د عقل خبره هم کوه. ډېر ښه وروره بالکل دې صحیح ووې. اما زم ګورم چې مولانا صاحب څه ووې. ته خو مزه خبره به نورم خرابه کړي. یاره پرېږده اما چې وګورم. دې ننني پروګرام خو راله ډېره مزه راکړه. اسی ابا څومره چې ما ته پته ده اسلام کې خو واضح احکامات دي چې جنۍ او د هلک سلا مشورې نه بغیر څوک ولي هم واده نشي کولی. او تاسو وایي چې رضا سلا او په خوښه کې ډېر فرق دی. اسی څه فرق دی اباجي؟ تاسو وایي پلیز.
خبره واره برخورداره ما سره دومره فالتو وخت نشته چې زه تا په دې فرق پوه کم زما د خبرې اختلاف خو به ته کې ځکه صحیح ویم که غلط ته چې دا نه کوې نو څوک به کوي د غوښې واده چې وکړي نو د خاندان نوم به ډوب کړي اباجي تاسو واسې زما په خبره غوسه شوې ما خو دومره وی چې اسې د مذهب نوم اخیستل او د ځان له خبرې جوړول څه مناسبه نه ده دې نه بهتره دا ده چې څه بهتره ده څه نه ما مو پوهوه اباجي ما خو په کتابونو کې ویلي دي چې ته او ستا مطالعه دواړه ناقصه دي اوس به راشي که نه حافظ نه زما رزي زوی هغه د زما هوښیار لایق باادبه او ذهین زوی د هغه معلومات ستا نه ډېر زیات دي زما که منې نو مشر ورور سره زیات نه زیات وخت کښېنه ته ممکنه ده چې هغه سره د ناستې اثر پتاو شي او ته د مشرانو خبرو سره اختلاف کول پرېږدې جی हेलो شفا उमेर भाई ما اوس هم تاسو ته کال کولو ولې خیر خو دې که نه عمر भाई زه ډېره وږې شوې یم نو زرینې ته ووایه څه به پاخه کي درله هغه وختي تللی ده او هسې هم زما د هغې د لاس روټۍ نه ده خوښه زما څه فاسټ فوډ ته تبه کېږي زه ورشه فریزر کولی وکړه او ځان له پخپله برګر جوړ کړه اوس به څوک کچن کې دومره خواري کوي عمر भाई پلیز پیزا آرډر کوي که نه ټیک ده زه کوم थैंक यू عمر भाई تاسو کال ولې کړو ما دا وی چې زه به نن کور ته لږ ناوخته درځم ته ریډیو سا د شپې روټۍ به بار خورو اوکې باس ولې نن څه خاص خبره ده ډېره خاص خبره نو بیا ما ته اوس ووایه غني ماله به انتظار کول ډېر ګران شي اوس درته نشم ویلی لږ صبر وکړه عمر भाई تاسو څومره بد یئ تاسو پته ده ما نه صبر نه کېږي هسې م راته فضول کې هیډلاین واورولو زه اوس پون بندوم ما ته پته چې په جذباتو کې به ته مانه ټولې خبرې وباسي تفصیلات به ته د شپې ووایم اوکې بای عمر भाई خبره خو اوري هلو ډېره خاموشي ده او څوک کار یې هم نه مور چېرته ده مور سمینې انټي کره تلې د هغې خواښې وفات شوې که نه د هغې غم رازۍ له تلې ده ښه اسې تم ډېره نالایکې په ما ناوخته شو خو تا خو به کپړې بدلې کړې وي که نه او ما غشان خیره نه ګرځي ما ته څه پته و چې اپي ستاسو شاپینګ له تلو اراده ده دومره غټه خبره وشوله ما وی تاسو خو به په کور کې جړاګانې کوئ خو دا هم ښه وکړل چې تاسو څه ونه وې او مور هم ویل که په سړو دماغو سوچ وکئ نو د دې مسلې به څه ناسه حل روزي ګنې مشر کاکاجي فیصلې خلاف تلل ډېر ګران دي کومه فیصله د چا په باره کې خبره کې ته څه مطلب تاسو نه یې خبر رمله ما ته وایي څه خبره ده هیڅ خبره نه ده اپي ما بس هسې وې ما ته دروغ مه وایه ته سمه خبره وکړه ابا څه فیصله کړې ده اپي زه درته وایم که نه چې ما ته هیڅ نشته پته تاسو مور نه تپوس وکئ هغه به درته هر څه ووایي ته راته په سمه حل ووایه که نه زه مور ته فون کوم ښه ودرېږئ ویم درته تاسو مشر کاکا جي عمر भाई رشتې دپاره راضي کولو خو هغه خو ستاسو واده رضي भाई سره کولو فیصله وکړله څه جی ما خو یې تاسو ته به مشرې چاچي ویلي مور ته هم سهار هغې کال کړی یا لکانو آل سیټ جی سر تاسو وایي څنګه ریل سر مې خوښ شو تاسو مطمئن یې و یار زه بالکل مطمئنم تا ډېر ښه پرفارم وکړو یقین وکړه یارېږو خو نه که نه نه سر یارېږم نه خو اول ځل دومره خلکو په مخ کې پرفارم کوم د
لګ نروس کېږم. وای یار تا ته د نروس کېدو هیڅ ضرورت نشته. ګوره ته چې دلته د خلکو په مخ کې پرفارم کې نو څوک هم دا نشي ویلی چې ته په لومړي ځل پرفارم کې. ته ډېر زبردست انسان یې. تھینک یو سر. خبرې جاسم رضا راغلی و ستا ریسل کتو لپاره. جاسم څوک دی سر؟ ته جاسم رضا نه پیژنې؟ ګوره که ته ځان په دې فیلډ کې پوره ان ساتل غواړې که نه نو د جاسم رضا نمبر به په خپل موبایل کې د ګاډ فادر په نوم ځان سره سیو کړي. تورې که زه د هغه نمبر تا لرکوم دا ځان سره سیو کړه. خو هغه دی څوک؟ یار هغه ډېر غټ پروډکشن هاوس کې ډایرکټر دی او کاسټینګ ډایرکټر هم هغه دی. د دې مطلب دا چې د کار اخیستو دپاره به هغه پسې منډې وهمه؟ نه تکي کار اخیستو دپاره به د هغه پسې چارې منډې نه وې. هغه ستا د پرفارم نه ډېر زیات متاثر شوی دی. کار خو به تاله درکوي. تھینک یو سر. کله کله ما ته ښکاري چې مونږ یوازې یو. ولې شپه تا ته داسې نه ښکاري؟ څنګه؟ دا چې مونږ په دې دنیا کې ډېر یوازې یو. صرف مونږ دواړه. زمونږ مور پلار نه صحیح خو که زمونږ سرونه خویندې وې نو داسې یوازې به مونږ نه وو. توبه عمر بھائی داسې د ناشکرۍ خبرې خو مه کوئ. خدای پاک زمونږ نه زمونږ مور پلار واغستل خو کم از کم مونږ دواړه خو یو که نه یو بل له. اوس ګورئ که نه دنیا کې به داسې څومره خلک چې چا سره به دا رشته نه کم چې مونږ سره ده. او ستا خبره بالکل ټیک ده شپه. خو کور څومره خالی خالی ښکاري. داسې ښکاري لکه چې څه کمې دی. زما خو زمونږ خالی کور ډېر خوښ دی. څه چې د زړه غواړي کوه. څوک ماما کې والا نشته. تاسو ته پته ده زه خو دعا کوم چې زرینه هم خپل کار په وخت ختموي او کور ته دې ځي. نو ستا مطلب دا چې ستا تنهایي ډېره خوښه ده. ته چا سره خبرې کول نه غواړې؟ کله کله محسوسېږي خو زما دا تنهایي ډېره خوښه ده. زه د خپل کور ملکه یم. تاله نور سره وغواړم خورئ؟ نه عمر بھائی ما ته خو نه تنهایي محسوسېږي او نه راته کور خالي ښکاري. خو تاسو خو راته د هغې نام وښایې د چا په وجه چې درته کور خالي خالي ښکاري. ډېره تیزه یې ته پته وه ماته. ښه دا خو راته ووایي زما د بھابي تصویر تاسو تکیې لاندې ایږدئ که په والټ کې مو ایښی دی؟ هله زر زر روټۍ وخوره بیا درته ویمه. دا طارق سره خبره وکړه. نه په هغوی غرمه لږ ساعت له راغلي وو. افس کې څه مسله روانه ده. زه چې لاړه شم نو خبره به ورسره کوم. ښه زه ورځم ناوخته کېږي. دومره کښېنه رضا افس نه راغلی دی هغه ته ویم هغه به دې ورسوي. ښځه ټیک ده. هلو وایه رمله څه زه به لږ ساعت پس درځم. خیر خو دی؟ څه ماهر کور ته درغلې وه؟ څه ووې ته؟ ښه ټیک ده اوس هېڅ نشي کېدی زه درځم. السلام علیکم چاچی څنګه یې تاسو خیریت دی؟ وعلیکم سلام بچې زه ښه یم دعا کوه چې نور ټول خیریت سره یي. دا څنګه خبرې کوې علیا؟ څه وشو؟ څه ووې رمله؟ هغه رم سماهر کور ته تللې ده. رمله ته خو څه پته نه وه چې تاسو سماهر ته هېڅ نه دي ویلي. هغې سماهر ته هر څه ووې چې د لالا په زړه کې کومې ارادې دي. او رمله دا مو وی چې سماهر ډېره په غوسه کې د کور نه وتې ده. ها ګورې تاسو پریشانه کېږئ ما. زه اوس سماهر ته فون کوم ورته یم چې ته چېرته یې. زه دلته یم او تاسو دواړه زما خبره په کولو غوږونو واورئ. عمر سره زما واده کېږي که نه خو رضا سره زه واده نشم کولی. رور دی زما ابا داسې سوچ هم څنګه کړی دی. زما ګوډې زما بچي زما خبره خو واوره. زه اوس تر هغې ستاسو یوه خبره هم نه اورم چې څو پورې تاسو ابا زما او د عمر د واده لپاره رضا کړی نه. بچي
ته دومره ریاکټ ولې کې؟ موږ سوچ ته خو پرېږده. تاسو همدغه شان سوچونه کوئ. ابا چې په خپله څنګه زما رشته د رضي سره پخه کړه که نه، سبا له به هغه ملا راوغواړي او زما نکاح به وکړي او تاسو به همدغه شان ما پوهوئ. داسې به نه کېږي. سوري موري، خو زما ستاسو دواړو په خبرو باندې هېڅ باور نشته دی. یوه خبره خو پخه ده، واده خو به زه د عمر سره کوم. اوس ابا که تاسو رضا کوئ یا که تاسو په خپله ډیسایډ کړئ او تاسو سره سبا پورې وخت دی. څه مطلب؟ که تاسو زما خبره ونه منله نو زه به خودکشي وکم. ستا دماغ خو خراب شوی نه دی؟ همدا وګڼئ تاسو. زه تاسو ته وایم مامي، که تاسو واقعي زما خبره ونه منله که نه، نو زه به ځان سره څه چل وکړم، بیا به پښیمانه یا تاسو. رضي کې څه بد دي؟ هغوی دواړه یو بل رور خور ګڼي. خو سکر ور خور خو نه دي که نه؟ عمر کې څه بد دي؟ عمر سره خو دا فایده هم ده چې د سمایر هغه خوښ دی. عمر کې هېڅ بدوالی نشته. په ما ښه لګېدلی دی، تعلیم یافته دی، سیلف میډ دی. تا نه کتل چې د خپلې خور په باره کې څومره په مینه باندې خبرې کولې لګیا و. کوم هلک چې خپلې مور له خپلې خور له عزت ورکوي، مینه ورکوي، نو هغه به خپله ښځه هم خوشحاله ساتي. که ستاسو هغه دومره خوښ شوی دی نو د انکار وجه؟ یاره ما انکار خو نه دی کړی، زه خو صرف او صرف خپل خیال ظاهروم. د عمر په مقابله کې د رضي نمبر په هر حال کې زیاتې دي. یو خو دا چې رضي د کور بچی دی، او دویمه خبره دا چې سماهر به هم زموږ د سترګو وړاندې وي. ولې دا خبره اهمه نه ده چې د دواړو بل څوک خوښ دي؟ نو ولې رضي و؟ جی، خو د دې خبرې علم لالا ته نشته. د هغوی مخکې ذکر ونه کېږي، په موږ به یو بل قیامت راشي. ګوره طارقه، زه تاسو ته دا کله ویم چې تاسو لاړ شئ او ورور ته خپله فیصله واوروئ. زه خو صرف دا ویم چې هغوی ته دا ووایئ چې د سماهر بل څوک خوښ دي او هغه هلک ستاسو هم خوښ دی. څومره په اسانه چې ته وې، دومره اسانه نه ده. د دې نه خو اسانه ده چې سماهر غوسه کې راشي او خودکشي وکړي. ډکشه شاباش زما خورې. الله دې وکړي چې نن ابا ته پته ولګي چې زه روزانه د شپې لیټ راځي. په مزه وایه. درته ویم سمشه تکي، کنې زه به ابا ته پخپله ووایم چې دې د 3 میاشتو راسه د شپې ناوخته راځي. یار ریهرسل روان دی، بل روز فاینل شو د ختمه بشي. سم چې دي تکي، سبا نه به درته نه شپې روټۍ ګرمومه او نه به درته ګیټ لرې کومه. ښه، دا د شپې ډوټیانې مانه نه کېږي. ښه ټیک ده. نور څه وکړمه؟ پخپله مې روټۍ نه ده خوړلې، خو تا له روټۍ ګانې ګرمومه. ولې؟ سمایر څه وشو؟ تکي، زه د عمر نه علاوه بل چا سره واده نه کومه. فکر ناٹ مای سسټر، ځکه چې هغه بلم تا سره واده نه کول غواړي او هغه د سبیه خاله لور سبین پسې مړ دی. رښتیا؟ او نور څه، کله چې هغه ته پته ولګېده چې د هغه واده تا سره کېږي نو د هغه خوبونه وتښتېدل. هوس یې د شیشه کې په شان خور برداشت کېدی شي، خو ښځه نه. بکواس مه کو، که یو څپېړه در کوم. ښه زه اوس په ارامو ده شه، دا صرف ستا مسله نه ده، د رضي مسله ده. هغه به څه نه څه حل ضرور وباسي. او کومه پورې خبره چې د عمر سره د واده ده، نو زه تا ته د $1,000,000 خبره کوم. او که دا خبره عامو خلکو ته پته ولګېده نو هغوی به د ټولو نه مخکې به په کتاب کې اکوالیزر ولیکي او بالکل به لاندې دا خبره چاپ کړي. اوف تکي پلیز، اوس به ویم که نه خالي صفتونه به کې. یو سیکنډ، زه خپل ویښته سیټ کوم. او نو ما وی چې تا اراده کړې ده د عمر سره د واده، نو په دې اراده کلکه ودرېږه. ځکه چې انسان اراده وکړي نو هغه بیا وایي نه، او که هغه خپله اراده بیا وایي نو د دې نه ظاهره شي چې هغه بل څوک نه بلکې خپل ځان له یقین ورکوي. ګوره دا ستا ژوند دی، زه مشرانو له اهمیت ورکوم، عزت کوم، خو ژوند تېرولو حق صرف ستا دی. د دې دپاره که عمر سره تا د واده فیصله کړې ده نو دا فیصله ته پخپله وکړه چې وروستو بیا پښیمانه نه شي چې د ژوند دومره اهمه فیصله تا خپله کړې ده. او که څوک دې ملګرتیا کوي یا نه کوي، زه در سره ولاړ یم. تکي ته ډېر ښه انسان یې، خو ابا هسې تا ته هټم کاري. او که هغې ته پته ولګېده چې زه هره شپه لیټ راځم او روزانه لیټ راځم، نو هغوی خو به زما سرمن وباسي او ستنې پورې به مې زوړند کړي. یاره خو ډېر ډرامه باز انسان یې. ډېر ورځې پسته چکر ولګو طارقه. مشر لالا د نوکری سل لانجې وي. تم داسې خبرې کوې
ته خو د بانک غټ افسر یې. نوکری خو نوکری وی لالا، څه غټ افسر څه ورکوټې. دا خبره خدا ښه مشر لالا، تاسو مصروف هونئ، څه ضروري خبره مې کوله تاسو سره. نه نه، د مصروفیت هیڅ خبره نه ده، وایا. اصل کې هغه ما خاموشه ولې شوې؟ وایا څه خبره ده؟ لالا زه په دې نه پوهېږم چې څنګه شروع کړم. کوله راته وایا څه معامله ده؟ پیسې دې پکار دي؟ نه مشر لالا، که د پیسو معامله وي نو ما به دنه پخپله غوښتې وي. اخر دې نه مخکې تاسو څو ځل زما مدد کړی خو دی. مشر ورور یم زه ستا، ګبراوېږه بالکل مت. وایا څه خبره ده؟ مشر لالا تاسو ما دپاره قابل احترام یې. که زما خبره در باندې پته ولګېده نو امید دی چې معافه مې کوي. د دومره خبرو کولو څه ضرورت دی؟ اوس ووایه ته. اصل کې هغه ما د سماهر د واده خبره کول غوښته. زه په دې پوه نه شوم چې اچانک ټولو ته د سماهر د واده فکرونه ولې راغلي دي؟ اصل کې هغه د سماهر بل څوک خوښ دي او هغه سره واده کول غواړي. बाजी د عمر بای واده دی؟ کله؟ وخت پکشتا اوس خو به جنې کتو لزو. باجی مامزن سره بوزه کنه. ولی تا ولی بوزو؟ زه د عمر بھائی خور یم، اول به زه ځمه. ټیک ده، بیا مې ځان سره بوزه. د عمر بھائی د ناوې لیدو مې ډېر شوق دی. ښه ټیک ده. زه به په جنج پسې نارنجي د پلک جامې اچوم. زه به په جنج کې شاډول اچوم. عمر بھائی ته ووایه ښه چې په واده کې به 2 جاپاني سوټونه هم راکوي او سلامي به هم ټوله زموي. ښه بیبي ټیک ده. تا خو ورته لکه اکاونټ هم کولاو که ها؟ ته دومره خبره کې زما په سر دې دړکو زرینې. ورشه ماله چای راوړه. ښه باجي اوس دله راوړم. الله دې خوشحاله ساته. بابي دله الله خدر کا چې د رور خور مینه هم داسې سلامته وي، دا نه چې د راتلو سره رور خور جدا کي. اوس دله چای راوړم. ګوره طارقه، ما د سماهر او رضی د واده فیصله کړې ده. اوس دې سلسله کې چا سره هم باس کول نه غواړم. زه زما ستاسو یوې فیصلې سره مې اختلاف نشته مشر لالا. ما خو تاسو ته همیشه د پلار په نظر کتلی دي. تاسو سره خو زه چېرې د اختلاف سوچ هم نشم کولی. نو بیا د شفارس ولې راوړې دی؟ که د سماهر د خوښې معامله نه وی نو زه به کله هم دلته نوم راغلی. سماهر ماشومه ده، هغې ته څه پته ده هغې له څه بهتره دي او څه نه. دا کار زموږ د مشرانو دی چې هغه پوه کړو، نه چې شفارس یې وله کوو. لالا تاسو زما په خبره پوه نه شوئ. تاسو یو ځل عمر سره خو میلاو شئ که نه، ستاسو ټول اعتراضونه به ختم شي. لکه چې تا هغه سره ملاقات کړی دی چې هر څه دې بار په بار پخپله کړي دي، ما له څه نه راغلی؟ ګوره لالا، زه ګوره تاسو هېڅ چرې خفه کول نه غواړم. دا خو سماهر ډېر زیات ضد کولو نو ځکه راغم. ګوره طارقه، بچي دا ضدونه کوي خو د هغوی هر ضد نه منلی کېږي. تاسو یو ځل عمر سره خو میلاو شئ، هغه واقعي ګوره ډېر ښه هلک دی. نو زما په رضي کې څه کمی دی؟ شکل یې بد دی او که ګټه وټه نه کوي. په خدای چې داسې هېڅ خبره نه ده. د رضي نه ماته زیات ګران څوک کیدی شي. ما خو تاسو ته وویل که نه چې د سماهر د خوښې خبره نه وی نو زه به چرې هم نوم راغلی تاسو له. ها اخر دې نه مخکې ما ستاسو د سماهر په معامله کې چرې دخل نه دی کړی. نو اوس هم دخل مه کوه. دا مه ګڼه چې ستا په شفارس په زه خپله فیصله بدله کړم. کېږي به هغه رسه چې ما فیصله کړې ده. چې رالېږم اوس که بیا ځه.
हाँ बाजी चे वाला زرینې जी बाजी رښتیا دا ورنداریانې ډېرې بدې وي نه باجی دا تا ته کم پاگل وي تا خو خپله ویلې چې خوشحالۍ ورکول والا بابي چې رور او خور یو ځای وساتي داسې د نوي چې رور او خور منځ کې غلط فهمۍ پیدا کړي نه باجی زما خو دا مطبل نو چې ستا به بده ورندار راځي ما خو درته هسې دعا وکړه ښه خو اکثر خلک داسې وایي نو د دې مطلب هم دا شو که نه چې ضرور به په دې رشته کې څه چلي خبره دا ده چې نن سبا د انسان مینه سپینه شوې ده خپل د چا تپوس نه کوي نو ورندار به دې څه تپوس وکړي چې انسان په خپله ښه نو جي ټول ښه دي ته خو تعلیم یافته یې زما نه زیات هوښیار یې خو زما د انپړې دا یوه خبره یاده ساته باجي چې کله په رشتو کې رښتینی شروع شي نو بیا پکې هېڅ نه پاتې کېږي زه خو وایم چې ته په خپله سمې چې هغه راشي په خپله به ستا سره سمه شي جی تاسو راته څه وی دا ته مې وی چې هفته پس کور کې یوه وړه شان خوشحالي کوو خوشحالي څنګه خوشحالي د سمایر ورځې د نکاح خوشحالي فلحال نکاح کوو 2 کاله پس به رخصتي مو کوو نکاح سمایر او د رسي دا دومره عمر تېر کو ما سره یو څو خبرې دې زده نه کړې ما له طرف خوشحالی خبره وکړه او ستا مخ ته چې ګورم نو داسې لګي لکه چې د چا د وفات خبر مې درکو تاسو ته پته هم ده د سماهر مرضي نه ده بیا هم تاسو دا فیصله وکړه تم خو خبرې چې دلته هره یوه فیصله زه کوم تاسو پوهېږئ ولې نه دا زموږ زمانه نه ده چې بچي دې په زور زبردستۍ مجبوره کړو بس کېږي به هغه څه چې ما ووې او ته خبرې چې زما فضول باس کولو والا خلک نه دي خوښ